بسم الله الرحمن الرحيم فصل في إبطال الجسم الذي فصل في إبطال الجسم في تركب إبطال الجسم الذي لا يتجزأ. دلته کې شروع په دې خبره باندې وکړه چې کوم د متکلمینو مذهبو چې جسم جوړ دی د داسې وړو اجزاونه چې هغه اجزا نور تقسیم نه قبلې ناغې ته ویل کېږي جز لا يتجزا. نو دلته کې دا مذهب دی باطلی. نو دلته کې فصل په دې خبره باندې ولګولو چې جز لا يتجزا باطل دی او مخکې دلیل چې کم ذکر کوي نو هغه ترکیب د جسم د جز لا يتجزا نه باطل پاغي باندې دلایل ذکر کوي. نو دلته به محذوب رو باسي چې فصل فی ابطال دا فصل له په بیان د باطلولو فی ترکب الجسم په ترکیب د جسم د هغه جز نه لا يتجزا چې هغه تجزی نه قبلې نو دا باطل دی. لومبه نمبر خبره دلته کې خود دا خبره وکړه چې جسم د جز لا يتجزا نه جوړېدل دا باطل، یعنی ترکیب د جسم د داسې اجزاونه چې هغه لا يتجزا وي دا باطل. خو دلته کې د دې خبرې وضاحت اونکو چې جز لا يتجزا څه ته وایي، ولی حکم په چې ته د ابطال لګې نو دا محمول دی او محمول موضوع لره ال ثابتی کی چې موضوع خو معلوم وی کنه. نو چې ته جسم د جز لا يتجزا نه ترکیب باطل دی نو خاول خو د جز لا يتجزا تعریف وکړه. نو که یو معترض د وی چې جز لا يتجزا د پنځ باندې باطل دی نو د باطل تعریف ته څه ضرورت دی؟ نو مونږ وی دا څه قسمه خبره نه ده. منګ چې الته کې وایو چې شریک د باری تعالی ممتنع دی نو تعریف خو الته کم کې دي خو لا مصداق له مفهوم به ذکر کې خو مصداق ولر نشته لري، ولی بیا په د ممتنعون حکم ته څنګه کې؟ نو تب داسي وی چې یو بل یو ذات چې مساوي وي دی ذات سره شیء یساوي الذات فی الذات والصفات چې مساوي وي بل یو شی د سره په ذات او په صفاتو کې خلا مصداق له مصداق ولرنشته ني نو شریک د باری تعالی تعریف خو شو نو علب په حکم لګ. نو دلته کې اول منګ د جز لا يتجزا تعریف کو جز لا يتجزا دی طویل کیږي. جز لا يتجزا جوهر دا یو جوهر دی لا يقبل القسمة مطلقا لا قطعا ولا کسرا ولا خرقا. جز لا يتجزا دا یو جوهر دی چې تقسیم نه قبلی مطلقا تقسیم نه قبلی، یعنی نه قطعی تقسیم پکې راځي نه پکې کسری راځي نه پکې خرقی راځي او نه پکې وهمی راځي، نه یو قسمه تقسیم هم پدې کې نه راځي دی طویل کیږي جز لا يتجزا. یعنی داسې واړه اجزا ته فرض کا داسې یو وړو کې اونته کې حصہ لکه د شګې یو ذره واخله نو جوهر دی. مخکې د جوهر تعریف را روان جوهر دی او تقسیم نه قبلی اصلا، یعنی یو قسمه تقسیم هم نه قبلی نو دی ته ویل کېږي جز لا يتجزا. اوس دلته کې دی وی چې جز لا يتجزا باطل دی د دې لپاره دوه دلایل وي او یو دلیل په دې صورت سره وی تا په مختصرا پوي کم چې دی وی داسې وایا چې جسم جوړ دی د دریو اجزاونه کم سے کم. خو د دې نه مخکې ته یو خبره تمهیدا نزد کا ځکه دا سبق په پیارته آسان شي. په دې کائنات کې چې الله څومره اجسام پیدا کړي دي نو د اجسام له یو تبعیت خامخا ور کړي دي او چې څنګه جسمونو لره طبیعتونه ورکړي دي نو داسې دا جسم چې د کومو اجزاو نه جوړ دی هغې له هم ځان له یو طبیعت ورکړي. لکه اوس انسان د یو جسم دی که نه د ځان له یو طبیعت دی، داسې بل انسان دی هغه هم جسم دی د هغه ځان له یو طبیعت دی. لا انسان کې دننه کم اجزا دي چې جسم دای نه جوړ دی لاس خپې دا ټول اجزا دي کنه
د دې ځان له یو طبیعت دی. داسې په خارج کې لکه ته چې یو جسم فرض کنه د ځان له یو طبیعت دی، دې کې چې کوم اجزا دي چې چینی د دې ځان له یو طبیعت دی. نو په کائنات کې هر یو شی له الله رب العزت یو ځان له طبیعت دی ول ورکړی دی، او هغه طبیعیت د اجسام او د اجزا دا دی چې دا اجسام کله تقاضا د دې کوي چې موږ د متصل شو یو زید شو، او د اتصال نه پس د دې طبیعت تقاضا کوي چې موږ د انفصال شو، جدا دي شو. لګوره انسان دی نو دا غواړي چې زه چا سره یو ځای کینم، په دې حیثیت سره د اجتماعیت خوښوي، بیا ورپسې افتراق خوښوي، هر وخت خو یو ځایوالی نه خوښوي. داسې دا اجسام داسې دي چې دي کې خدای دا طبیعیت او صفت پیدا کړی دی چې دی اول تقاضا د اجتماعیت کې چې موږ د ملاقات کو چا سره، بیا تقاضا د افتراق کوي. استاد محترم بساده مثال وی لکه ښځه خاوند دو جسمونه دي، نو طبیعت کې دا دی چې یو بل سره میلو شو، نو ملاقات شي او بیا افتراق شي، نو دا غینه ولد نه یو نوی ولد ماشوم ته پیدا شي. نو اول تقاضا د اجتماع او زیوالی او بیا د انفصال. داسې هر یو شي کې طبیعي طور باندې دا صفت خدای خېری چې دی باول تقاضا د ملاقات کې بیا به افتراق کوي. بس په دې باندې پوښو سبق ته ګور. نو دی وی چې جز لا یتجزا باطل دی، یو دلیل ولدا وی چې موږ به جسم فرض کو د دریو اجزاونه، کم سے کم ترکیب چې د یو جسم راځي نو دا به د دریو اجزاونه ښه. هغه درې اجزا به موږ داسې فرض کو یو بل سره په ترتیب کې، لکه درې ګوتې چې یو ځای ته فرض کی، نو چې درې اجزا ته یو ځای فرض کی او داسې ووایه چې دا درې ګوتې یو ځای داسې ځان ته ونیسه، نو یو ګوته بیا په منځ کې پکې بله ګوته را، بیا ورپسې ښي طرف ته یو ګوته، ګس طرف ته بله ګوته او په منځ کې بله ګوته. نو د دریو ګوتو نه بالفرض دا ځان ته مخامخ ونیسه. موږ د دې نه جسم فرض کو چې دا یو مجموعي جسم دی او دا د دې دریو اجزاو نه جوړ دی چې ښې ګوته، ګسه ګوته او منځۍ ګوته. اوس دی وی چې اوس د تا نه دا تپوس کوم چې دا منځي جز دا به موږ فرض کو د دې ترمنځه، دو ګوتو ترمنځه یو بل جز دی که نه. نو وی تا نه دا تپوس کوم دا منځي جز چې موږ د دې ترمنځه فرض کړو، دا خو موږ د دې دپاره راوړو چې دی به په منځ کې، او دا یو به په یو طرف باندې، دا بل به په بل طرف باندې. نو د دې فرض دو چې دی به په منځ کې، او یو به یو طرف تی بل به بل طرف. وی تا نه زه مخکې دا تپوس کومه چې دا منځي جز چې کوم وسطي جز دی، نو لا به دی دا طرفین چې ښې ګوته ده او ګسه ګوته، لا به دا د ملاقات نه منې کوي، لا به نه منې کوي. د ملاقات نه به لا منې کوي، لا به نه منې کوي. که د ملاقات نه نه منې کوي، یعنی مطلب دا چې دا ښې ګوته ګسې ګوته سره یو ځای شي، یو ځای کېدو ته پرېږدي او که نه، یعنی دواړه ملاقات ته پرېږدي او که نه. نو که دا شکر اوچت کړي چې دا منځۍ ګوته دا دواړه د ملاقات نه منې کوي، اول دغه شکر اوچت کا، لا به د ملاقات نه منې کوي او لا به د ملاقات نه نه منې کوي. نو که چرته د ملاقات نه منې کوي نه، دا شکر اوچت کا، دواړه ګوتې یو بل سره یو ځای کېږي. نو مونږ خو فرض کړی چې دی به داسې جزي چې د دې ترمنځه به متوسط وي، نو دی خو متوسط پاتې نشي. متوسط خو وی دی ته چې یو به ښې اړخي یو به ګس اړخي، نو خو د ملاقات نه دی منې نه کړو. او که د ملاقات نه دی منې کوي نه، نو بیا به ښې او ګس چې دی دا ګسه ګوته دا به په خپلو کې یو بل سره ملاقات وکړي، نو چې ملاقات وکړي دا منځۍ ګوته به پکې ختم شي. نو دلته کې دی دا خبره کوي چې تداخل د جواهر دا باطل دی، دا درته جوړو مودرک. منځۍ ګوته به پکې ختم شي که نه، چې دواړه دی یو بل سره ملاقات کې، خو منځۍ به پکې ختمیږي که نه. نو یو بطلان خو د دې نه پیدا شو چې دلته کې موږ دا خبره کړې وه چې تداخل د جواهر راغو. تداخل د جواهر داسې راغو، ګوره دا یو ګوته یو جوهر دی، دا بله ګوته بله جوهر دی، او دا دواړه راجمع شو په دې منځي کې، منځي ته ختم شوي نه، خو ده کې راجمع شوي دی، داسې شاته
معذوب غونته کې ویني په دې کې راجم شو نو چې په دې کې راجم شو نو دا دوانه ګوتې دا راجم شوي په دې منځي کې راجم نه شوي نو چې منځي کې راجم شوي دا تداخل شو او تداخل د جواهر ولی من دی ګوره د دې یو ګوتې ځان له لمبایي ده د دې بلې ګوتې ځان له لمبایي ده او دا منځې ګوته ځان له لمبایي ده خو چې دا دوانه په دې کې راجمع کیږي او ملاقات کوي نو حجم نه طول ډیریږي نه عرض ډیریږي نه عمق ډیریږي او یو شی ګرځي نو دا خو تداخل د جواهر خو ځکه من دی چې د درې واړو ځان له لمبایي وه او اوس د درې واړو لمبایي یو ګرځېده دا خو خبره ټیک نه ده کنه نو تداخل د جواهر په دې وجه باندې منع دی. دویم نمبر د بطلان وجه دا ده چې تداخل د جواهر په دې وجه باندې منع دی چې هر جوهر ته ځان له اشاره کیږي لکه ته دغه ګوته دا خې ګوته ګسه ګوته او منځې ګوته او اوس چې دا دوانه په دې کې راجم شو نو ټولو ته یوه اشاره وشوه نو یوه اشاره خو هر جوهر ته خو ځان له اشاره کیږي بالطبع اشاره خو نه بالطبع خو په عرض کې نو ځکه دا د دې باطل والی وجه دا ده مخکې به راشي چې عرض ته بالطبع اشاره کیږي او جوهر ته بالذات د دې ساده مثال درکم لکه ټوپې کې سپینوالی عرض دی او دا ټوپې دا تارونه دا جوهر دی نو ته چې اشاره کې ټوپې ته نو جوهر ته بالذات اشاره کیږي او د سپینوالی ته بالطبع اشاره کیږي نو دلته به خو تا ویلو چې درې واړه جواهر اوس ورته ته اشاره یو ته بالذات کې نور ته بالطبع کې نو ځکه دا باطل عرض جوهر ته بالطبع اشاره نه راسي نو موږ د وی چې دا منځي جزبه د طلاقینه نه منې کوي دا دوانه مانع بنی د ملاقات نه نو تداخل د جواهر پکې راغی نو دا من او کچرته داسې شي چې دا منځي جز د ملاقات نه دا خې ګوته او ګسه ګوته منې کوي مانع وي نو اوس راشه دا ګوتې ځان ته درې مخامخ یو ځای ونیسه ګوره د دې منځې ګوتې هغه خې طرف دا د دې خې ګوتې سره یو ځای شو کنه او د دې منځې ګوتې دا بل طرف دا د دې ګسې ګوتې سره د دې بلې ګوتې سره یو ځای شو نو ګوره دې خو موږ فرض کړي درې واړه دو چې دا جز لا یتجزا دي درې اجزا موږ فرض کړي جسم د دې نه جوړ دی دا درې واړه تجزي نه قبلي اوس ګوره د دې منځې ګوتې هغه طرف چې کوم خې ګوتې سره میلاو دی نو دا یو تقسیم شو پکې کنه او د دې منځې ګوتې هغه طرف چې کوم ګسې ګوتې سره میلاو دی دا غیر دی د هغې نه چې کوم خې طرف سره میلاو دی دو طرفونه پکې نه شو نو مونږ خو فرض کړی دا چې دا به داسې جز وي چې تجزي به نه قبلی او دلته دوه طرفین چې کوم شي راشي نو وسطین به علوم خامخی اوس چاړه راواله نو دا منځې ګوته یو هغه اړخ سره نیم که چې کوم خې ګوتې سره لګېدلی دا پکې یوه حصه شوه یو هغه اړخ که چې کوم ګسې ګوتې سره لګېدلی دا دوه حصې شوي او منځۍ حصه به پاتې شي نو درې حصې پکې جوړې شوي او موږ خو فرض کړی ده چې دا به داسې جز وي چې تجزي به نه قبلي داسې دا بل جز هم راواله دا خې ګوته ګوره د دې یو طرف د خې منځي سره برابر لګېدلی کنه نو دا یو تقسیم شو او دا بل طرف یې نو لګېدل دا بل شو نو په درې کې هم درې اجزا شو په منځي کې هم درې په ګسه کې هم درې په خې کې هم درې نو درې واړو تقسیم قبول نه کوو موږ خو ویلي دا چې جسم به د داسې اجزاونه جوړي چې لا یتجزا به وي او اوس یې تجزي قبول کړه نو خلاف مفروض راغو خلاف مفروض د څه نه راغی چې ته ووایي جسم به د جز لا یتجزا نه جوړ وي نو د جسم لا یتجزا نه جسم جوړېدل باطل دا یو دلیل وي اوس دغه یو دلیل ته ګورو نو بیا ورته هغه بل ویم په خپل ځای کې فصل دا فصل ثابت دی فی ابطال الجزء الذي لا يتجزا په باطلولو د هغه جز کې چې لا يتجزا چې تقسیم نه قبلی خو دلته به موږ داسې ووایو چې دا فصل دی په بیان د ترکیب د هغه جسم کې چې کوم جسم مرکب دی د جز لا يتجزا نه نو موږ ترکیب والی د جسم د داسې اجزاونه باطل والی یادو یعنی جسم به د داسې اجزاونه چې هغه جز لا یتجزا وي د دې نه جسم جوړېدل باطل دی ولی دلیل سری وی لأن لو فرضنا کچرته موږ فرض کو جزءا یو جز بین جزئین په ما بین د دوو جزونو کې نو تا ته ما تعبیر دو کو چې د داسې وایه چې یو جسم به فرض کو او کم سے کم ترکیب د جسم راځي د دریو اجزاونه نو موږ به دا وایو چې د جسم د پاره درې اجزا به وایو یو به یوه ګوته شي یو به بله ګوته شي نو د دوو ګوتو په منځ کې به بله ګوته موږ فرض کو وسط والا
ویلی انا لو فرضنا جزءا بین جزئین کچرته منم فرض کو یو جز په ما بین د دوو جزونو کې د دوو ګوتو ترمنځ یو بله ګوته موږ فرض کو د وایو چې جسم د دې دریو ګوتو نه درې اجزاو نه جوړ دی دا درې واړه اجزا لا یتجزا دي فاما یکون الوسط نو لا بدا منځې ګوته چې کومه ده مانعا مانع بی من طلاق الطرفین ملاقات د دې ښې او د ګسې ګوتې د ملاقات نه به دا منې کوي یعنی دا منځې ګوته به ښې ګوته ګسې ګوتې سره د ملاقات نه به منې کوي نه به پرېږدي دې ته چې دا دواړه په خپلو کې میله وشي نو مانع راغې دا منځې ګوته او لا به داسې نه وي او لا یکونه لا به داسې نه وي دا منځې ګوته به نه منې کوي ښې ګوته د ګسې ګوتې د ملاقات نه لا سبیل الی الثانی دی وایي چې لاره نشته دویم ته دویم ته ولې لاره نشته دلته کې تا د وی چې مانع به نه وي یعنې دا منځې ګوته به نه منې کوي ښې ګوته د ګسې ګوتې نه به یې نه منې کوي نو دا ښې ګوته به ګسې ګوتې سره ملاقات به وکوي وی دا خبره ټیک نه ده ولې چې ښې ګوته ګسې ګوتې سره ملاقات وکړي نو دا منځې به پکې حذف شي حذف به داسې نه دی به ای خو د ده په منځ کې به دی راشي نو دا به تداخل راشي او تداخل د جواهرو دا منه دی ولې وی لانه ځکه دا منه دی چې دا منځې مانع نشي او ښې ګس سره ملاقات وکړي نو لو لم یکن مانعا که چرته نشي مانع دا منځې ګوته نو لکانت الاجزاء متداخلة نو دا اجزا به ټول څه شي دا به متداخل شي په یو بل کې او چې کله اجزا په خپلو کې متداخل شي نو فلا یکون وسطا نو نه به وسط پاتې شي و طرفا نو نه به طرف پاتې شي وقد فرضنا څنګه به وسط پاتې نشي چې درې واړه په خپلو کې یو بل سره میلو شي یو بتې جوړ شي نو اوس خو په طرفین خو اله راځي چې دوه نشو وسط خو اله راځي چې د دوو ترمنځ نو وسط نشو وقد فرضنا الوسط او تحقیق سره موږ فرض کړو وسط لرا والطرف او طرف لرا موږ فرض کړو وقد فرضنا الوسط والطرف او موږ فرض کړو وسط لرا او فرض طرف لرا او اوس وسط پاتې نشو طرف پاتې نشو وهذا خلاف نو دا خلاف مفروض شو خلاف مفروض د سن راغې هغه د دین راغې چې منځې جزء دا ملاقات نه مننه کی او جسم د دې درې وجزاونه ته جوړ کړي چې مننه کی تداخل د جواهر باطل نو چې تداخل د جواهر باطل نو جسم د داسې اجزاونه چې جزء لا تجزا ودا کېدل باطل او تا ته ما دوه دلایل وی چې تداخل په جواهر کې ولې من دی یو وجه دا ده چې تداخل په جواهر کې د دې وجه نه من دی چې هر یو جوهر د دلرا ځان لا لمبایشته چوړایشته گهرایشته وګدوالشته پلنوالشته جوړوالشته نو چې یو ګوته منګ سره یو ګوته منګ سره یو انچ تا بل ګوته منګ سره بل انچ داغه ځان له لمبای انچته او د دې منځې مشنه نو په کار خدا 3 انچ شو چې 3 واړه راجم شو نو د دینه تداخل په صورت کې یو انچ جوړ شو نو هر جوهر خو ځان لا مقدار او امتداد او لمبای لري اوس د 3 واړو یو جوړ شو نو تداخل د جواهر زکه من دی چې حجم به د 3 واړو یو وګرځي او حجم خدا ارچا ځان له جدا او دا زکه باطل دیم نمبر وجه می درته دا ویلو چې جوهر ته ځان له اشاره کیږي ته وې دغه یو ګوته چې خې طرف ترا ته وې دغه یو ګوته چې ګس طرف ترا او ته وې دغه یو ګوته چې منځ طرف ترا ځان له ورته اشاره کیږي بالطبع نه دی لکه د طبع اشاره مثال داسې شو لکه سپینوال راغلی دی پچا کې راغلی دی په ټوپه کې نو سپینوال ته ځان له اشاره نه کیږي سپینوال ته اشاره چې کیږي نو بالطبع کیږي ځکه دا عرض دی او دا ټوپه دا تارونه جوهر دی نو جوهر ته بالذات اشاره کیږي او عرض ته بالطبع اشاره کیږي او دلته دا 3 واړه ځان له جواهر دي نو ځان له د اشاره قابل دي خو چې اوس 3 واړه یوځي شو تداخل راغې نو اوس به ورته یو ته بالذات شي او نور ته بالطبع شي او دا کېدل باطل جوهر ته بالطبع اشاره نشي کېدی دا دوه وجه مې ورته وویل نو فثبت کونه نو ثابت شو دا خبره چې دا منځې جزبه دلته کې خطا دا صورت وی چې دی به مانع نوی نو دویم شکر اوچت کا چې دی به مانع وی من طلاقیهما د دې طرفینو د ملاقات نه بدی اوس مانع دا دویم اوس دلته کې دویمه خبره پکې کوي نو کچرته دی مانع وی دا منځې جز دا منځې ګوتا دا دوانه خې ګوتا او ګسه ګوتا ملاقات نه نفریدي
نو فما هغه به چې په سبب د هغې سره یلاقي الوسطو چې ملاقات کوي منځي احدت طرفین یو د دواړو طرفونو سره دا بغیر بما د هغه جز نه چې به په سبب د سره ملاقات کړي طرف آخر سره وی دا منځي ګوتې چې ملاقات کړي دی یعنی خي سره دا خې ګوت او د ګز ګوت نه ملاقات نه منې کوي نو دا منځي ګوتې یو طرف به خي سره را جمعي او د منځي ګوتې بل طرف به ګسې ګوتې سره را جمعي نوی آغا ملاقات د منځي ګوتې چې کوم خي سره راغلی دی دا غیر دی د آغا ملاقات نه چې کوم ګسې ګوتې سره راغلی دی دواړه خونه دي کنه ګوره ته چې درې طالبان فرض کړو درې واړه یو ځای کېنئ نو دا منځي علی کا او دا خې طرف ته نعمان کا او دا ګس طرف ته بالفرض لقمان کا نو دا علی خې اوږه چې کومه ده دا نعمان ګس اوږې سره نه ده لګېدلې او د علی ګس اوږه چې کومه ده هغه د لقمان خې اوږې سره نه ده لګېدلې نو دوه اوږې جدا جدا نه دي نو یو یې خې اوږه شوه چې هغه ځان له شوه چا سره لګېدلې ده نعمان سره او بل د علی ګسه اوږه شوه چې هغه چا سره لګېدله لقمان سره لګېدلې ده نو مونږ خو دلته دی یو فرض کړی کنه او نعمان او لقمان ملاقات تخپلو کې نه پرېږدي ځکه دی پکې منځ کې ناست دی نو اوس دلته کې د د پاره دوه جزا رالو یو ښې اوږه بله ګس اوږه او یو منځ د ده راغی چې ښې او ګس اوږې د خپلو نه جدا کړي دي نو دی وی فینقسمونو تقسیم راغی دلته په دې منځي کې او په نعمان کې او په لقمان کې راغی ولې د نعمان ښې اوږه چې ګس اوږه خو علي سره ښې اوږې سره لګېدلې ده خو د نعمان ښې اوږه چې د دا چا سره نه ده لګېدلې نو په ده کې هم تقسیم راغی یو ښې اوږه شو یو ګسه شو یو یې منځ شو چې ښې او ګسې په منځ کې جدا کړي دي دغه رنګ لقمان کې هم تقسیم راغی د لقمان ښې اوږه چې دا چا سره میلاو ده د لقمان ښې اوږه د علی ګس اوږې سره میلاو ده او دغه رنګې ګس اوږې داسې ځان لپاره تره نو ده کې هم ښې او ګس اوږه راغی او منځ پکې راغی او داسې په علي کې هم راغی نو درې واڼو کې تقسیم راغی ښې او ګس او وسط درې تقسیم درې واڼه درېو کې تقسیم شو نو دا 9 اجزا شو موږ فرض کړو چې جوهر د ځان له چې تقسیم نه قبلی نو موږ خو دا وی چې جز جسم جوړ دی د درېو اجزاونه او اوس 9 شنو پته ولګېده چې تقسیم قبول کو تا خو وی چې جسم به جوړ وي د جز لا یتجزونه نو چې تقسیم راغی هغه اجزا موږ فرض کړو چې جز لا یتجزا به سوی تقسیم قبول کو نو جسم د جز لا یتجزا او اجزاونه جوړېدل دا باطله دا خبره ختم شو اوس دویم دلیل وی دلته کې هغه طریقه بدلی هغه دویم دلیل په دې صورت سره وی چې تا ته به زه د دې ساده تعبیر کېږدم په حسیاتو کې که دا جوړی چې ښې او ګسه ګوته دا دوه ګوتې خپلو د پاسه دا یو ځای کا او د بل لاس دا یوه ګوته د دې د پاسه کېده چې کوم ځای کې دي میلو شوي دي دا منځ کې چې ملاقات کړي د دې د پاسه کېده دا بل دلیل وایي ښه د جز لا یتجزا کېدل باطل لا د دې داسې مثال فرض کا چې داسې مثال فرض کا چې بالفرض دوه کسان یو ځای ناستی لا یو ځای ملاستی وخت لکه چې مثال فټ شي او د دې د پاسه یو بال کیدو د دې په منځ باندې چې کوم ځای کې دي یو بل سره جنګېدلي دي نو اوس وی که چېرته دا منځ ته په دې کې فرض کې دوه ګوتې یو ځای کې او درېیمه ګوته پې د پاسه کېده دې ته ملتقا وایي چې کوم ځای دواړو یو بل سره ملاقات کړي په دغه ځای کې فرض کړه نبی اوس دستانه دا تپوس کوم په دې ځای کې اوس دی کې هم دا وایي چې دا جسم به د دې درېو اجزاو نه داسې جوړ نه دا منځي چې کوم تا د دې د پاسه ایښی دی لا به دې ملاقات کوي یو سره لا به ملاقات کوي دوانو سره لا به ملاقات کوي بعضې سره درې صورتونه پکې درته جوړو ښې او ګوته خپلو کې یو ځای که د پاسه پې بله ګوته کېده منځ د پاسه نو دا ښې ګوته به لا ملاقات کوي یو سره یې داسې که چې واپس دا ښې ګوته نه ده دا د پاسه دی چې پې کومه ګوته ایښې ده دا د دې ښې ګوتې د پاسه که د ګسې د منځ د پاسه که وایم ښې طرف ته یې واړو نو چې د دې د پاسه یې کو نو دی وي دا باطل په دې مونږ خو فرض کړی ده چې دی به په منځ باندې دی خو په منځ نه شو دی خو هماغه د یو ګوتې د پاسه شو که نه نو دا ځکه باطل
او کچرته دی د دوانو د پاسه ملاقاتو کې په منځ کې کېږده او ته وایې چې دی د دوانو د پاسو راغلی نو داسې به شي چې دا منځې ګوته به دومره پلنه شي چې دا خیب هم د ځان د لاندې راولي او دا ګسم هم د ځان د لاندې راولي نو دام باطل ولی په دې لاندیني کې خو تقسیم پیدا نه شو خو برني کې خو پیدا شو کنه دی چې دومره اوږد شو چې خیم د ځان د لاندې راوستو ګسم د ځان د لاندې راوستو نو دا تقسیم نشو ولی د یو حصه خې لاندې کړی دا او بل حصه ځان سره ګس لاندې کړی دا نو تقسیم پکې راغی چې ټول خپل ځان د لاندې کو دام باطل او مونږ خو ویلو چې دا به تقسیم نه قبلې دی تقسیم فرض او دویم ملتقا باندې پاتې نشي او دریم نمبر داری چې بعضې حصه به د خې رانیولي بعضې به د ګزینې په منځ دی نو د ده لږه حصه خې ګوتې ځان د لاندې کړې ده او لږې ګسه ځان د لاندې کړې ده نو بیا هم پکې تقسیم راغی ولې چې خې لاندې کړې دا یو او ګسه لاندې کړې دا بل نو تقسیم پکې بیا هم راغی نو دا باطل او مونږ فرق کړو چې دا به تقسیم نه قبلې اوس دې ته ګورو او لأننا لو فرضنا لا به مونږ فرض کو جزءا یو جزء علا ملتقا جزئین په ملتقا د دوانو جزونو باندې داسې تعبیر په حیثیت کو کا چې ښځه خاوند په خپلو کې یو ځای اودلي یو ځای مطلب داري چې یو ځای اودلي داسې او یو زوی دی د دې هغه زوی د دې په منځ کوم ځای کې چې دی ښې او ګس اوږه یو ځای شوي د دې د پاسه دی ملاس دی نو فاما یلاقي واحدا لا با ملاقات کوي یو منهما د دې دواړو نه فقط یو سره یعنی دا زوی با لا صرف د پلار د پاسه شي لا به صرف د مور د پاسه شي دا یو صورت شو او مجموعهما لا به دا زوی چې د دواړو د پاسه ملاقات کوي دواړه د ځان د لاندې راولي نو دا زوی به دومره غټ شي پلن به شي چې پلار به هم تې د لاندې شي مور به هم تې د لاندې شي او من کل واحد منهما لا هر واحد د دې نه به بعضې نیولي نو که دې په منځ د مور پلار باندې د غځې کې داسې ملاستې نو لږه حصه د پلار یې ځان لاندې کړې ده او لږه حصه یې د مور ځان لاندې کړې ده د غځې کې او من کل واحد منهما شیئا الاول محال اولنی ټیک نه دی ولی ټیک نه دی و الا لم يكن على الملتقى بخو ملتقى باندې په منځ باندې پاتې نشو موږ فرض کړی دی په منځ باندې اوس خو په منځ نشو دی خو په یو طرف باندې شو نو فتعين احد القسمين نو متعین شو نور دوه قسمونه الاخیرین اخیرنی دوه او پاغه اخیرنی دو کې ما تا تدوی کټول ځان د لاندې کړي نو تقسیم او که بعضې لاندې کړي نو تقسیم فینلزم انقسام لا محالتا نو لازم شي انقسام خامخا په دې دواړو کې موږ فرض کړو چې دا دواړه به جز لا یتجزا وي دا دوه دلایل دلته کې ویلي نو په دې فصل کې تا دا خبره ثابته کا چې جسم د جز لا یتجزا نو ترکیب باطل دی نو د دې په نسبت جز لا یتجزا باطل شو چې جز لا یتجزا باطل شو نو اوس په بل فصل کې دا ثابتوي چې متکلمین خدا وی چې جسم به د جز لا یتجزا نه جوړي هغه خو موږ باطل کو نو چې باطل کو ستانه را تپوس کوم چې جسم د کم وجزاو نه جوړ دی نو دی وی چې جسم به د هیوله او د صورت نه جوړي نو په بل یو فصل کې بتاته اوس د دې خبرې شروع کی چې فصل فی اثبات الهیوله فصل فی سوره اول بعد صورت اثبات تا په دې کیو کی